easy. Attention. Stay easy. Attention. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ولا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم. د سوکنو قدیمی او تاریخی گورنمنٹ پرائمری سکول چمکنی نمبر 1 پکال 1902 کې قائم کړی شوی و او په 1902 کې په موجوده ځای کې چې دا سکول اوس قائم دی دې ځای کې د دې منظوري شوی و 1901 یا په 2 کې دا په وجود کې راغلی دی او په 1962 کې د دې پوره اجرا شوې ده یعنی صحیح بنیاد چې به خوشې دی په 1962 کې دا جوړ شوی دی دینه مخکې دا واحد دا سکول چې زمونږ د لنډې علاقو د بډبیر نه ونیسه د خوا د ورمړو چغلپورې اکبرپورې نه څومره طلبه چې وه په دې سکول ته د تعلیم لپاره راتلل او دینه مخکې چې په دې کې کم دغه نو په دې کې د سوکنو کې ډېر زیات هندوانو سکانو هغې پکې هم سبق ویلی دی د هغې هغه تاریخ دلته موږ سره موجود دی دا دغه لحاظ سره څومره په دې علاقو کې چې نن دا تعلیمي ماحول دی دا د سکول د وجې جوړ شوی دی یاد دې وي چې دا بلډینګ څه موده وړاندې جوړ شوی دی دې تاریخي علمي درسګاه به د لرې لرې نه ماشومان تعلیم حاصلوله راتلل ولې چې په سوکنو کې او د سوکنو په چاپېچل کې دا واحده تعلیمي درسګاه وه دې علمي درسګاه نه ډېر لوی خلکو تعلیم حاصل کړی دی او په معاشره کې ځان له یو جدا مقام جوړ کړی دی سپیکر عزت الله خان چمکني چې هغه په دې سکول چمکنو کې په دې پرایمري سکول کې پاتې شوی سبق ویلو زمونږ د چمکنو چې ډېره خاص دي وه صبغت الله خان کمیشنر چې پاتې شوی او هغه د دې سکول نه په 1954 کې هغه دلته کې په دې پرایمري سکول کې پاتې شوی دی کرنل صدیق الله چې کوم د نادره مشر پاتې شو دا د دې سکول نه وتی دی ډاکټر ګور رحمان چې کوم دی د ماشومانو سپیشلیسټ خو دا د دې سکول د دې ټراټونو باندې سبق ویلی شوی هغه سبق ویلی دی دغسې په دې سکول کې د دې ډېر لوی او عالم چې د ترنو فارم مولانا شمس الحق صاحب چې یادېږي هغه په 1934 کې په دغه سکول کې سبق ویلی دی او دغسې اسدالله صاحب چې دا د های کورټ جج هم پاتې شوی دی او ایډوکیټ جنرال هم پاتې شوی نو هغه په 1959 کې دلته کې په دې سکول کې هغه په دې پرایمري سکول کې و دغسې اجملیات دلته په دې سکول کې سبق ویلی چې هغه په پېښور بورډ کې ډیوټي کنټرولر پاتې شوی او سعادت الله خان چې په دې پرایمري سکول کې هغه دلته ناستو په ټراټونو باندې سبق ویلی هغه میجر عهدې نه ریټیر شوی دی سرور شاه صاحب چې زموږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه یعنی ډایرکټر ریټیر شوی دی سرور شاه صاحب د ملوګو هغه په دې سکول کې پاتې شوی او دغسې شهید کمال صاحب الله دې وبخي هغه یعنی د
د سپورټس یو ډېر لوی عہده باندې هغه فایز و هغه په دې سکول کې سبق ویلی و دغسې زموږ د سوکنو چې په دې وخت کې ناظم دی او د پوره کې پی کې د الخدمت فاونډیشن صدر هم دی د پوره کې پی کې خالد وکاس هغه هم په دې سکول کې پاتې شي او سبق یې ویلی و په 1986 کې خالد وکاس صاحب ایم پی اے چې زموږ پاتې شوی دی د ایم ایم اے طرفه هغه هم په دې سکول کې یعنې هغه زما کلاس پیلو او دلته ما سره یو ځای په دغې ځای کې سبق ویلی و دغسې روح الامین صاحب چې حاضر وخت کې هغه یعنې په سروس باندې دی های کورټ جج دی هغه هم په دې سکول کې یعنې زما کلاس پیلو دلته ما سره یو ځای پاتې شو او دلته کې د دې نه فارغ شوی دی نن هغه الحمدلله په دې عہده باندې فایز د دې دستګاه نه چې کومو لویو شخصیاتو تعلیم حاصل کړی دی د هغوی نومونه په ګوتو شمیرل ډېر ګران دي د دې کامیاب سټوډنټانو په شا د قابل او محنتي استادانو لاس و چې د هغوی د محنت له کبله دوی دې مقام ته رسېدلی دي په دې سکول کې محمد حسن صاحب چې ډېر وخت پاتې شوی دی الله دې وبخي مغفرت نصیب کړي د هغه د لاسه ډېر زیات داسې سټوډنټان فارغ شوي دي چې هغه په ډېر اوچت عهدو ولاړل محمد حسن صاحب ډېر ښایسته هیډ ماسټر و ښه ایماندار هیډ ماسټر و دغسې د سوکنو یو عام شخصیت و د هغه نوم محمد ایاز و چې په دې سکول کې پاتې شوی و په سن 64 کې هغه دلته هیډ ماسټر و او دغسې اکرم صاحب پاتې شوی دی محمد اکرم صاحب الله دې وبخي مغفرت نصیب کړي هغه ډېر د ایمانداره انسان تیر شوی دی د هغه لاسه ډېر ښایسته سټوډنټان وتي دي او دوست محمد صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي هغه ډېر زبردست هیډ ماسټر تیر شوی دی او دغسې الماس صاحب اوس دلته نه ریټایر شو په دې سکول کې نو د هغه د لاسه ډېر ښه سټوډنټان ووتل او وزیر وخت کې بس الله پاک د دوی د خدمت دپاره زه راوستیم نن هم په دې سکول کې ډېر اعلی تعلیم یافته ټیچران دي چې هغوی خپل فرض په ایماندارۍ سره ادا کوي زموږ د سکول خو الحمدلله ډېر ښایسته معیار دی او دا نمبر 1 سکول د ډېر وخت نه ډېر په ټاپ روان دی الحمدلله د دې لکه د 15 امتحانونه چې دا ټول سکولونه دې کې د پندو د چووا او د کچوړۍ سکولونه زموږ نمبر 4 1 2 3 4 اوس دا 2 3 او 4 دې کې ځم شول او دې کې الحمدلله زموږ ټاپ 10 هلکان هم زموږ راځي های سکول کې زموږ د دې سکول خو دا تاریخي حیثیت هیډ ماسټر صاحب بیان کو چې زموږ سکول یو ډېر لوی تاریخ دی او دې سکول نه یو لوی شخصیاتو تعلیم حاصل کړی دی چونکې په هغه وخت کې د پرایویټ سکولونو کنسپټ نو خلکو به د خپل بچي په دغه سکولونو کې داخلول او خو خلکو په دغه سکولونو کې سبق وي نو د پرایمري سکولونو باندې یا په سرکاري سکولونو باندې د خلکو چیکینګ هم ډېر زیات و او اوس هم الحمدلله زموږ دا سکول چې دی په 2018 کې زموږ الګ په ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز کې پنات کې فرست پوزیشن اغشته او په 2019 کې زموږ الګ په زون A کې فرست پوزیشن اغشته او سرکل په سطح باندې هغه دریم پوزیشن اغشته دا چې زموږ تقریر مقابلو کې ملکانو ډېر لوی پوزیشنونه اغشتي دي نو زموږ سکول په دغه باندې هم ډېر کامیاب دی او زموږ استادان زموږ په دې سکول کې چې کوم ټیچرز دي هغه هم ډېر ویل کوالیفاید دي ټول MA BEd MAd نن په دې سکول کې هم تقریبا 800 نه زیات طالب علمان تعلیم حاصلوي خو موجوده بلډینګ کې د کمرو د کمی د وجې ماشومان او استادان د ستونزو سره مخ دي دا جی زمونږ د سکول دفتر دی چې په دې کې زمونږ یعنی د سکول اهم سامان پروت دی خو دا
سکول کې د کمرو د کمی په وجه باندې مونږه یعنی په دې کې یو کلاس ځای کړی دی او راوستې هم دلته کېنولې دی نو خپل دفتري کار په دې کې کوو زموږ د ماشومانو د کم د سکول سبق تعلیم چې دی هغه هم په دې کې حاصلوي. The government primary school نمبر 1 چمکنی تاریخی حیثیت اور تعلیمی معیار په ضلع پېښور کې ځان لا جدا مقام لري. نعمت سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی.